الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. دا سورة یونس دی پارا یولسم دا سورة لسم دی آیات څلور نوي پنځه نوي آیات ما ستاسو مخکې ووایي. په دا روزه په میاشت کې هر مذهب پرسته هر مسلک پرسته پر منبر کښیني خلکو ته دا نصیحت کوي چې د الله د قرآن یو حرف دې ووایي دومره نیکۍ دي، قرآن دې ختم کړي دومره نیکۍ دي، او دومره قدر لمونځ وکړي دومره نیکۍ دي. خدا نور ته وایي چې په دا قرآن کې دا هم سته که چا د غیر الله نظر ومني دروژه ومني و غیر الله ته چیغه وکړه چې یا غوث العظم دستگیر یا دارون قرار رسیږه، دا د الله په قرآن دا سړی کافر دی. دا نور ته وایي چې کوم چا د الله د نامه نه ماشوا د بل چا پر نامه باندې نظر ورکړي، روپیه ورکړه، مالګه ورکړه، چې د الله په ذات او په صفات کې د الله په دین اسلام کې یو ملا او خان او ملک شریک کړ، دا سړی د الله په قرآن د فتوی په مطابق دا مشرک دی. کوي به تعویذونه، کوي به چاشتونه، دعوی به کوي د پیرانان، وایي د ما سره پیرانان دي. خدا ته یو ملا نه وایي چې دا سړی کافر او مشرک دی، د دې عمل ته اعتبار نشته. خو خبره واوري دا قرآن واقعي د رحمت کتاب دی، دا د ثوابونو کتاب دی. په دې به ځان پوه کوې، په دې به نه تېرېږي. سمن بکمن فهم لا یعقلون به نه تېرېږي. په دې به ځان پوه کوې، د دې په حلالو په حرام باندې به ځان پوه کوې. په دې قرآن ثابته ده چې چا هر هغه عمل وکړي چې د الله له طرفه امر نه ولو او د نبی په سنتو کې نو، دا بدعتي دی، د ده عمل ختم دی، پر دې ثواب نشته بلکې د ده دپاره عذاب دی. چې چا دا عقیده وساته چې نبی ژوندی دی او شهدا ژوندي دي، بدنونه نه خاورې کېږي. دا د الله په قرآن
سره دا سړی کافر او مشرک دی خدا قرآن به زده کوي لکه د یهودو دا عقیده وه چې عزیر علیه السلام ژوندی دی د الله زوی دی عیسایانو ویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او دغه رقم د مکې مشرکانو ویل چې دغه ملائک چې دي دا د الله لوڼې دي نو خبره دا ده د الله په قرآن ځان پوه که قرآن به وایه ته به کافر ولې په دې به کافر یې چې ته په هغه آیاتو نه پوهېږې چې په کوم عمل سره سړی کافر کېږي ته به عمل کوې د کفر ته به عمل کوې د منافقت ته به عمل کوې د شرک ته به عمل کوې د بدعاتو او ته غواړې ثوابونه لکه مثال دا دی یو سړی د بل معاینې له ورځي د یا الله د دې څه ما څه نیک اولاد راکړي نو داسې نیک اولاد غوښتل دا پکار دي دلته دی کوي کفر د الله نه ماشوه بل څوک راننګوي دی غواړي جنت نو دلته الله وایي فإن كنت که چیرې ته په شک یاست مما د هغه کتاب نه قرآن نه مما نزلنا چې موږ نازل کړی دی الیک و تا ته دا کوم قرآن چې موږ نازل کړی دی په دې سره که چا دا عقیده وساتله چې د الله نازولی ستا دا مشرک و کافر دی لکه یهودو نصارا د مکې مشرکان کافران په دې ثوابونه نشته چې صرف زباني تورې وایه په دې به ځان پوه کوې چې دا قرآن کې څه ماته د الله له طرفه کوم احکامات بیان شوي دي که خپله نه پوهېږې الله و نبي ته وایي ما خو تا ته دا وحي وکړې اوس که ته مثال په شک کېږې نو فاسأل الذین پوښتنه وکړه د هغه خلکو څخه یقرؤون الکتاب چې هغه وایي د الله کتاب لکه تورات انجیل زبور نور کتابونه من قبلک مخکې له تا نه پیغمبر علیه السلام لقد په تحقیق سره جاءک راغلي تا ته دي هل حق دا قرآن حق دی من ربک له جانبه د رب ستا فلا تکونن پس مه کېږه من الممترین د شک کولو والا څخه اوس مؤمنان دي په شک کې نه ولیږي د پنجپیرانو څخه دې پوښتنه وکړي چې ځان ته هغه حق والا وایي مسلمانانو څخه پوښتنه وکړي د الیادیسو دې وکړي د تبلیغانو دې وکړي د دیوبندیانو د بریلیانو دې وکړي دا نور څه چې په دنیا کې فرقې دي هغو څخه پوښتنه وکړي چې په ستا پر دې قرآن ایمان دی دا قرآن راوړه ماته ووایه په دې کې او نبي انسان دی که نور دی په دې قرآن کې را ثابته که چې د نبي بدن ثابته دی که خاورې شوی دی په دې قرآن را ثابته که چې شهدا ژوندي پراته دي که خاورې شوي دي په دې قرآن را ثابته که چې دغه تعویضونه چاشتونه جایز دي او که بدعات شرکیات ای پنجپیریا ای هلادیسا ای دیوبندیا ای تبلیغیا مکه د الله نه وویریږه الله وایي ای پیغمبره ته په شک مه کېږه که چیرې د هغه کتاب چې ما پر تا باندې او نازل کړی دی نو پوښتنه وکړه د هغه خلکو چې هغه د الله کتابونه وایي ستا نه مخکې که تورات انجیل دا قرآن حق دی له جانبه د رب ستا فلا تکونن من الممترین مه کېږه د هغه خلکو چې هغه شک کوونکي دي او بل ولا تکونن او مه کېږه من الذین د هغه خلکو څخه کذبو چې نسبت یې وکړي د دروغو بآیات الله د الله آیاتو ته د الله آیاتو ته نسبت دروغو وکړي رب وایي دا قرآن ځان باندې پوه کړه د مؤمن وپېژنه مسلمان وپېژنه کافر وپېژنه مشرک وپېژنه منافق وپېژنه بدعتي وپېژنه که نه پوهېږه دغه شي برای نام دغه دعویدار دي نن سبا لکه پنجپیران
اهل حدیث تبلیغان د دې ته ورته وایي دا قرآن راواخه په دې قرآن ما پوه کا الله وایي فتکون من الخاسرین ته به سې د هغه خلکو څخه چې هغه په دې دنیا کې د نقصان د پورته کولو والا دي عمل یې برباد وي نو په دې قرآن باندې چې موږ ته شرک وپېژنو که چا اواز وکړي چې یا پلانی نیکه را رسېږه دا کافر دی که چا وسي دغه پسه د پلانی بابا پر نامه دی دا کافر دی دروازه د غیر الله پر نامه ورکړي که ده چیرې وسي دا تعویض دی دا نبی کړی دی الله دا سړی کافر او مشرک دی پر نبی باندې ابترا کړي رب ای سړی مړ سو په دا ډورۍ کې بیا رور نه راځي دی وایي دا رور راځي دا د الله د قرآن څخه انکار دی منکر دی کافر دی باید چې موږ هر هغه عمل چې موږ کوو که هغه لمونځ وي که روژه وي که زکات وي که حج وي که جهاد وي دا موږ د الله په قرآن ثابته کړو هر هغه مولا چې دین کوي او پیسې پراخي دا د انبیا وارث نه دی دا د الله د دین دشمن دی څه چې انبیا راغلي دي هغو دین د الله د رضا پر بیان کړی دي هغو پر دین پیسې نه دي اخیستې چې څوک پیسې اخلي دا مسلمان نه دی دا د انبیا وارث نه دی څوک وایي د لمانځه بعده په اجتماعي سره دعاګانې کولې یا په جنازې بعد کې دعاګانې کولې یا په پاتاخواني کې په اجتماعي سره دعاګانې کولې دا برباد دي دا خلک عملونه دا بدعتیان دي د دې څخه لرې به ګرځو دا قرآن به موږ زده کوو په دې به عمل کوو او تر بله پورې به رسوو الله دې واسو توفیق راکړي خالي په خولو ویلو باندې ثواب نشته په لکه زموږ د پښین بازار بعضې علما څه وایي دومره ثوابونه دي په کروړونه دي په کروړونه هغه وخت ثوابونه دي چې ته په هغه عمل وکړې وایه د الله قرآن او ته که کفر او په دې نه پیل وایه د الله قرآن ستا عمل ته ویلي شرک او تا ته ویلي دي مشرک ته که د الله قرآن وایه پوهېږې نه ته که منافقت غواړې جنت ته د الله په قرآن سره ته منافق او که بدعات و خرافات او غواړې جنت د الله قرآن پر تا لعنت وایي ستا عمل برباد وي ضایع دی لکه څرنګه انشاءالله ان الذین بشک هغه کسان حقت لازمه ده ثابته ده علیهم پر دې باندې کلمتو هغه حکم د عذاب ربک د رب ستا لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي صرف د خولې ویل دي د الله په قرآن عمل نه کوي صرف په خولې ویلو باندې مسلمان کېدلی نشي تر هغه ساعت چې تا د الله په قرآن ځان پوه کړی نه چې مسلمان څه ته وایي مؤمن څه ته وایي کافر څه ته وایي او مشرک څه ته وایي بدعتي څه ته وایي ګناهګار څه ته وایي مرتد څه ته وایي باید چې موږ د دغه برای نام اشاعت والا سلفیانو وهابیانو څخه پوښتنه وکړو د دا نورو چې کوم ځانونو ته مسلمانانو هغه ته لاس ونیسو چې دا په کوم آیات کې دا راغلي دي په دې قرآن ځان پوه که بګر قرآن کې یو آیات زده دی په معنا سره بېدینه صرف برای نام مسلمان لکه عبدالله بن ابی دا رقم کافر لکه او د یهودو علما دا رقم مشرک لکه د نصارا یا د مکې مشرکان الله دې واسطه فکر په دا قرآن به ځان پوه کوو د نبي په سنتو به ځان پوه کوو او تر بله پورې به رسوو صرف د خولې په ویلو باندې مسلمان کېدلی نشي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین